خو د پروګرام په دې برخه کې زه دعوت ورکوم محترم ملما فضيلة الشيخ أبو مصعب عمير بن عبد العزيز النورستاني حفظه الله ورعاه مدرس جامعة الأثرية چمکني بشاور الشيخ ابن الشيخ چراشي او سټیج د شیف راوړي او موږ ته د قرآن او حدیث په رڼا کې خپل نصیحت وړاندې کړي. فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز النورستاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. دا الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باني درود و سلام نبعد. زما معزز و محترم الحمد لله الله رب العالمين مونږ له دا توفیق راکو چې مونږ الله رب العالمین داسې یو نیک مجلس ته یو نیک ځای ته راجمع کړي یو چې په هغې کې مونږ ته د علماو د طرفنا د الله رب العالمین دین د الله رب العالمین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت هغه مونږ ته بیانېږي. نو تاسو ټولو نه دا هیله او دا درخواست دی چې په متوجه سره توجه سره کښېنئ چې څه ناڅه فایده هغه حاصله کړئ. زما محترمو ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولستو الله رب العالمین په دې کې د علماو شان ذکر کوي. ځکه نن سبا زمانہ هغه دا ده چې زمونږ په عوامو کې په مونږ کې د علماو شان د علماو هغه عزت د علماو هغه قدر او مرتبه هغه کمه شوې ده. ځکه هر سړی تاسو وګورئ نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده او په دې سوشل میډیا باندې هر یو سړی د ځان نه عالم مفتی دای جوړ کړی دی او ځان و د مشهورۍ ځان مخکې کوي. خو صرف وجه او فرق دا دی چې دا انسان صرف ځان مشهورۍ عوامو دا کوشش نه کوي چې عوامو د دین ورسیږي، عوام د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه خبر شي. هغه چې کوم شریعت کوم دین را لېږلی دی د هغې نه خلک خبر شي او په هغې باندې عمل پیرا شي. او مونږ عوام څه کوو؟ مونږ چې وګورو چې دا سړی داسې ښه شانتې بیان کوي، ښه شانتې خبره کوي، بس هغې پسې روان یو. خو زړه کې څه وایو؟ دا خبره کوو چې الا بلا او به ګردنې ملا. بس عمل کومه که صحیح و خو صحیح ده او که صحیح نه و ګناه د ملا په سر باندې. نظمه محترمو په دې خبره مونږ نه خلاصېږو. الله رب العالمین مونږ ته دا خبره ډېر مخکې نه بیانه کړې ده چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. یو انسان د بل انسان ګناه ګوره نشي وړلی، په دې باندې ځان دوکه نه کوي، په دې باندې ځان چې دی نو د سمې لارې نه وانه ړوئ چې یاره بس عمل کومه که صحیح و خو صحیح ده او که صحیح نه و نو ملا پوهېږه او ګناه پوهېږه. نه، بلکې الله رب العالمین د امام ابن تیمیه رحمه الله هغه قول را یاد شو چې الله رب العالمین به هر انسان نه دوه پوښتنې کوي. یو ماذا کنتم تعبدون،
دویم ماذا اجبتم المرسلین تعالی چې ما پیغمبر در لګلو څونه خبره د هغې دې منلې وه موږ به ورته بیا څه وایو چې الله دا یو عالم به راغی ته به راته دا خبره وکړله او ما به تپوس او تحقیق نه کوو ما به د هغې تلاش نه کوو صرف دومره به مې ویله عمل پې کومه که صحیح او صحیح ده او که صحیح نه نو الا بلا او به ګرځېدلې ملا نه په دې باندې بیا هلته موږ نه خلاصېږو زما محترمو ځکه الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې انما یخشى الله من عباده العلماء موږ ته پکار دی چې موږ د هغه علماو خبرې واورو چې هغه د الله رب العالمین نه یریدونکي دي او د الله رب العالمین منونکي دي ځکه زما محترمو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره کړې ده چې الله رب العالمین به دا علم اوچتوي څنګه به اوچتوي بقبض العلماء دا نه چې الله رب العالمین به ډایرکټ دنیا نه به دا علم اوچت کړي او لاړ به شي نه بلکې علما به ختمیږي علما به وفات کېږي علما به د دې دنیا نه رخصتېږي بیا به څه کوي دا خلک دا به هماغه شی کوي چې په دې سوشل میډیا باندې کوم مفتیان او کوم ملیان راځي هغه شی به کوي چې د هغو نه به فتوا اخلي فضلوا واضلوا خپله هم ګمراه دي او دا عوام الناس هم څه کوي ګمراه کوي د الله د لارې نه اړوي نو بیا به څه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې به داسې یو عالم پاتې نه شي چې د هغې نه انسان د علم او د خپل د مسلې تپوس وکړي دیو به هم د ځان نه لګیا او هغه هم په دې غلطه طریقه باندې به عمل کوي او بل ځکه الله فرمایي چې صحیح عالم وګورئ چې د هغې پسې روان شي او د هغې خبره ومنئ او که چېرته مونږ صحیح عالم نه ګورو نو زما محترمو بیا به مونږ ته دغه جاهلان خلک دینی مسله به بیانوي مونږ ته به د قرآن او د حدیث نه دلیل ورکوي او هغه دلیل معنا او د هغې مقصد به مونږ ته بیا غلط بیانوي بیا چې کله غلط بیان کړي مونږ به پرې عمل وکړو او گمراه بشو د جنت د لارې نه به واوړو جهنم طرف ته به روان شو لکه یو مثال زه در کوم ورکوټې شانتې د الله رب العالمین د استوا مسله الله رب العالمین خپله بیانوي چې الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې مستوي دی دا علما موږ ته څه فرمایي دغه مفتیان دغه جاهلان چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا چې دا خلک په دنیا کې د جاهلونو نه تپوسونه کوي دا جاهل خلک په خپل عالمان خپل مفتیان به مقرروي دیو موږ ته څه وایي چې وګورئ قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون زه ستاسو په دې جسمونو کې موجود یم خو تاسو ته ښکاري نه بل ځای کې الله فرمایي چې هو معکم اینما کنتم دا الله تاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو یې ګوره قرآن آیات پیش کو خو ترجمه او تشریح د هغې څه کوي غلط کوي موږ ته د حلولیت عقیده ښیي موږ ته دا خبره ښیي چې الله تا سره موجود دی چې په هر ځای کې په هر لاره باندې په هره کوڅه کې ګرځي خو زما محترمو الله څه فرمایي الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې مستوي دی موږ سره چې دی نو الله په څه باندې دی د علم په لحاظ باندې د قدرت په لحاظ باندې لیکن دغه علما موږ ته دغه خبره نه کوي نو پکار دا دی زما محترمو چې د دوی داسې علماو قدر وکړو چې هغه موږ ته دین بیانوي او د داسې علماو نه ځان وساتو چې هغه موږ د دین نه اړوي او که چېرته موږ د دې آیاتونو سیاق او سباق وګورو نو الله رب العالمین دې کې خپل قدرت بیانوي خپل طاقت بیانوي اول د جنتیانو تذکره کوي بیا ورسره خپل قدرت بیانوي چې وفي انفسکم افلا تبصرون انسان زما دومره طاقت ته زما دومره قدرت ته ته د خپل دې ځان ته وګوره ستا په ذات کې ستا په ځان کې دا غوږونه دي دا پوزه ده دا خوله ده دا ژبه ده دا لاسونه دي دا خپې دي که دا د چا سره دی تاسو وګورئ د دې د حاصلولو دپاره انسان څومره لوی لوی ډاکټرانو ته څومره لوی لوی آلات استعمالوي څومره غټ غټ دوایانې خوري چې دا زما برابر شي او دا زما صحیح شي څه دپاره دې دپاره چې د الله رب العالمین قدرت موږ ته خپل ښیي او دا علما موږ ته څه وایي چې الله تاسو کې موجود دی او تاسو الله وینئ نه نو داسې د علماو نه ځان ساتل پکار دی ځکه علما بل ځای فرمایي چې علم زده کوئ
دین زده کوئ فانظروا عمن تأخذون دینکم خپل دی عالم ته وګوره خپل دی استاد ته وګوره خپل دی مشر ته وګوره چې دین د چا نه اخلي دا څنګه سره دی دا انما يخشى الله من عباده العلماء کې راځي او کنه راځي دا هغه خلکو کې راځي چې هغه تعالی جنت نه اړي دا په هغه خلکو کې راځي چې هغه تعالی الله او د الله د رسول نه اړي نظام محترمو د داسې علماو نه ځان ساتل پکار دي الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ ته داسې علماو نه د اخذ کولو توفیق راکړي چې هغه د جنت د تلو ذریعہ وي او هغه د دین او د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین هغه موږ ته خیر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. دعو الشيخ ابن الشيخ فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز المستني حفظه الله ما شاء الله استنداز باني ما يتخبر وينا وعندك له العلم ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم أولو العرفان العلم ما قال فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين